نو دغه مشرانو ته ګرانو کتونکو دې مشرانو ته مونږ بیا ریکویسټ وکړو چې خدای دپاره تاسو چې کومې اربونه روپۍ دلته لګولي دي د عوامو دپاره د عوامو د خدمت دپاره او د دې علاقې دپاره د خلقو دپاره نو ستاسو د خدماتو نه د دې مافیا د لاسه دا کومه مافیا چې دلته کې مسلط ده دا مافیا رکاوټ دی ستاسو د خدماتو نه عوامو استفاده نشي کولی د عوامو او د خدماتو په منځ کې مافیا رکاوټ دی نو دې له داسې کسان وګورئ چې په دې نوښار کې تاسو عمر تیر شوی دی او ستاسو رابطې زموږ نه زیاتې دي دې خلقو سره بنیادي روابط دي داسې مشران شته چې هغه دا سمبالولی شي داسې ټیلنټ شته داسې ذهنونه شته داسې خلق شته داسې افسران شته نو د دې خدماتو نه سرویسز به ستاسو دا چې کوم سرویسز دي دا به ډیلیور شي عام سړي ته او د هغې فایده به خلقو ته به هم فایده وي او تاسو د سیاست ته به هم فایده وي دغه څو خبرو سره ګرانو کتونکو زه تفهیم واجد شهنشاه او حاجي ظهور اجازت غواړو ملاقات به کوو بیا سبا الله په امان